دې د وجه نه وروسته راځي د ولید ابن مغیره قصه وایي دی راغی او د الله نبي ته چې زه دسه څه خبرې کوم د الله نبي ورته آیاتونه وویله د سوره احقاف یا بل سورتو چې فانذرتکم زه م یروم تاسې د تندر د ټوټې نه مثل صاعقة عاد و ثمود د عادیانو او ثمودیانو په شان به ګوره هلاک شي او بعضې خبرې ورته وکړې نو چې وی کړې ولید ډېر متاثر هم شه او ګبراو هم شه ایسته کور کې کېناسته او بس ویل زه څه نه ویم ابو جهل ته چې کله پته ولګېده چې دا سړی خو د ده نه متاثره شه نو ورغې او ده ته یې ویلې چې څنګه غلی شوی دی کور کې دا ستا قوم وایي چې دا ولید هم زما خیال دی د محمد صلی الله علیه وسلم ډوډۍ ته مایله شه دلې هم ګینې څه ورکړي نو په دې باندې دی ډېر عزت کې راوست ځکه دا ملکي او مشري چې بچا کی هغه له بعضې خبره سبب د ګمراهي جوړ شي نو هغه ویل چې ما څه خوار سي دا خلک څنګه وایي ویل بس الله بد اخلاصېږي چې د پیغمبر باره کې څه ووي او د دې قرآن نو وروسته قرآن بیانوي چې ډېر سوچ او فکر یې وکړ او د هغه ټول سوچ فکر نه وروسته ویلي چې دا خو دروغ هم نه دي او دا سړی باطل هم نه دی او دا خبرې آخري وی چې ان هذا دا چې دی خامخا سحر دی یو اثر چې د مخکې نه نقل کېږي د دروغو فتوی ولګوله چې دا سحر دی الله یې دومره بدي بیان کړله د ده وروسته راځي نو کله به ورته سحر وی او کله به ویل لیونی دی کله به ویل د پلار نیکه دیني بریښې الله به دوی رد کوي چې ستاسو خبرې ګډې وډې دي هېڅ دلیل نه لري بې ثبوته دي نو دا رنګې هر دور کې چې قرآن سنت څوک بیانوي مختلف قسمه فتوی به پې لګي یوه پې نه لګي کله وایي چې دا خلک چې دي امامان نه مني هلکه یو سړی یو امام مني او بل سړی څلور واړه مني نو امامان خو ته نه مني چې کله دې خبرې نه خلاص شي وایي دا دوی له پیسې راځي یا لکه پیسو پسې خو تاسې عام د امت مسلمه واړه واړه بچي د ایران او ترکیې په باډرو باندې ځي او په ګولو باندې لګي بېت یې مړه راوړي او په داسې طریقو باندې دي چې هلته ورته وایي موږ د اسلام نه تنګي دهشتګردۍ نه تنګي چې یاره موږ ته نیشنلټي میلاو شي د پیسو پسې خو تاسو سپلۍ وشکولې دا څنګه پیسې دي چې راځي نو کله دا خبره کوي کله وایي دا مانځه کې چې ګم دی نو هغه رمباړې وایي نو یوه خبره نه ده او کم چې پکې لږ عقلمند دي د دې کشرانو ته وایي چې ګوره د دوی خبرو ته غوږ مه ږدئ ولې وایي د سحر په شادي تاثیر کوي وایي نو بعضې مجلس کې ته وګوره که یوه خبره کې مړه بس وایي دا مسلې مه کوره کې ولې ځکه دا یریږي چې دا د اړه کې ځای نیسي نو هر دور کې دا کار چې څوک هم حق بیانوي قرآن سنت بیان کړی دی نو هغه سره دا قسمه فتوی پې لګېدلي او څوک چې دې فتو نه ځان ساتي چې یاره څوک راته وابي ونه وایي څوک مې د مذهب د کړۍ نه ونه باسي د امامتي مې خرابه نه شي خرچه او تنخواه او لنډ روان دی نو دا سړی چې کوم دی بیا یوه خبره هم صحیح د قرآن حدیث نشي کولی دا به د خلکو ما تحت ژوند تېروي هغوی چې څنګه وایي هغسې دین باندې به دا چلي شپ شپ به دا کوي